سلامونه په خیرونه ستړي مشئ په خیر پښتونخوا ته خدای دې وکړي چې تاسو یو ښه سحر زموږ سره پیل کړی وي لیدونکو د چایو یوه ګرمه پیاله یا هم ګرین ټي زما غوندې څکئ تر څو چې ځان سمارټ وساتئ نو هم صحیح ده ځکه چې نن خپرونه کې موږ تاسو ته بیا ولې چې ویکینډ را روان دی نو په دې پروګرام کې موږ ستاسو دپاره د یو ډېرې زبردستې مووي ریویو لرو د هغې نه علاوه په دې کې موږ سره میلمانه دي بېلابېل هیرا خانم موږ سره په خپرونه کې ده او هغې سره موږ په ډفرنټ ټاپکس باندې خبرې کوو نن چې کوم ټاپک باندې خبرې کوو هغه ډېر زیات امپورټنټ دی د ښځو سره ریلیټډ دی نو پروګرام کتل مه مس کوئ او بالکل او دې پروګرام کې به کوم واتساپ میسیجز چې ستاسو راغلي دي زموږ واتساپ نمبر باندې هغه هم په دې خپرونه کې زه شاملوم ځینې خلکو ډېر ښایسته تصویرونه رالیږلي ځینې خلکو ډېر ښایسته میسیجز رالیږلي ټول به د په خیر پښتونخوا حصه جوړېږي خو دا وخت ما سره دمه ده دمه علم او بیا واپس راستانې کېږم نو تاسو چېرته ځئ ما هم پښتون سره اوسېږئ په خیر پښتونخوا هم پښتون یو نوی سفر په خیر علی په خیر پښتونخوا ته لیدونکو ما سره یو داسې میلمه اوس خپرونه کې ناست دی چې یقینا د هغې که تاسو د قانون سره تړلي خلک یې یا هم هغې خلکو سره دلچسپي لري نو دوی نامه به ستاسو لپاره ناپېژنګلو نه وي او هغه خلک چې سفر ډېر زیات کوي او موټروی باندې نو هغې ته هم د دوی نوم ناپېژنګلو نه ما سره د موټروی پولیس ډي آی جي صاحب ناست دی اشفاق احمد ستړي مشئ څنګه تاسو جي ډېره زیاته مننه چې راغلی ډېره مهرباني جي شروع به زه د دې ځای نه وکړم که تاسو موږ ته دا ووایئ چې د پېښور خاص د کومې سیمې سره ستاسو تعلق دی او خپل ورکوټوالی راته ووایئ چې ورکوټوالی مو کوم ځای کې تېر شوی دی جی پېښور کې یو وړوکی شانکلی دی اخون محمد لنډی ورته وایي جي د پیشتخرې سره جوخته زما تعلق د هغې سره دی او زه حیدرآباد کې چې سیټل یم او ماشومتوب مو ملته تېر شوی دی ماشومتوب جي ما لکه سکول انیشلی چې زه وایم سکول انیشلی جي زما اف جی اول مسلم پبلک سکول پېښور کینټ په هغې کې بیا د هغې نه پسته جي اف جی سکول دی په دې پېښور کې هم په کینټ کې هغې کې اینډ دین آی وینټ ټو کیډټ کالج کوهاټ او زما بیا مین ایجوکیشن د اتم نه تر 12 پورې د کیډټ کالج کوهاټ او هغې نه پسته بیا ما انجینیرینګ یونیورسټۍ کې ایډمیشن وکړو او سیول انجینیر به زه لیټر آن آی اپیرډ ان د سی ایس ایس ایگزام او بیا پولیس سروس کې ماشاءالله نو دا راته وایي چې اکثرا موږ خو ماشومان دا وردي ته ډېر زیات خوشحالېږي نو چې تلوي شي نو ته مو یا وایي چې زه پولیس جوړېږم یا به چې دی نو زه د فوجي جوړېږم دا نو ستاسو کور کې داسې څوک ول ستاسو ماشومتوب نه نه چې زما کور کې هېڅ وکړم نو د یونیفارم سروس کې و زما خپل ځاني د پولیس سره د پخوا راسې شوق و او پخوا راسې مین لکه چې کله زه په انجینیرینګ یونیورسټۍ کې وم نو ما د هغه زمانې نه دا اراده وه چې د سی ایس ایس امتحان به ورکوم او که د الله فضل وي نو انشاءالله پولیس ته به نو زما پولیس فرست چوایس و او په چوایس باندې بیا د الله مهرباني وه چې پکې زه کامیابه شم نو اکثرا میندو باندې خیر بچي هسې هم ډېر زیات ګران او ځینې میندې داسې وایي چې یاره زویه مه ځه پولیس کې خو ډېر خطر او داسې زونه نو دا به درته نه وي چې یاره د خپله فیصله بدله که مه ځه دا جي چې کله زه پولیس کې رالم نو بیا هغه ورځو کې زموږ مور د خدای وبخي ژوندی وه او زه چې نوی ای ایس پي شوم او ینګ ایس پي وم نو موږ په هغه ټایم کې بیا ډېر زیات هغه مختلفو ریډز باندې او داسې آډ آورز کې ډوټیانو لا نو هغه ماته یاد چې زما مور به زه دغه کولم چې بچی بس دا ځان را دغه کوو خیال کوو مزه او ځان ته ته بل دي دا خو ساده ښځه وه نه پوهېدله نو یې ځان را بدل کا نو خیره ټایم خو بیا کار شوی و صحیح هغې به دا ویلي چې ما ته بلکل یاد دي صحیح نو ستاسو نه مخکې څوک دغه وردي والا سروس کې څوک نه زموږ کور کې څوک نو جي نو بیا دا چې ستاسو نور وروڼه خویندې څو وروڼه خویندې زما جي وروڼه خویندې زموږ یو خور ده چې زموږ زه ټولو کې کشر یم دوه مشران وروڼه مې دي جي یو په مرچنټ نیوي کې دی هغه په یو کې کې وي او زما نه بیا یو بل ورور دی هغه هم سیول انجینیر دی ډېره موده په کینیډا کې و هغه اوس راغلی دی پېښور کې او پېښور کې او دغه د محکمه د جي ډبلیو ایس ایس پي ورته وایي واټر سپلای اینډ سینیټیشن د هغې سی ای او دی سی ای او پېښور دغه او خور د هغه زموږ هاوس وایف ته جي هم پېښور کې جي ډېر ښه
د دې نه معلومیږي چې تاسو فیملی د تعلیم سره ډیر د هغې سوچونه دي په کور کې لکه تاسو امي ابو او د دې کې د ټول نه زیات تاسو د سبق په پریشر بچا زیات هغه چې پکار دي چې ماشومان سبق کوي سبق ته لاړ راغ او کله به چې رزلټ راغو نو هغه بچا یو زه رښتیا خبره ته کوم دا خپل دی بچو ته کومه مونږ ته پلار او مور ساده ښځه واغې تعلیم نه وږي او نو داغي او مونږ ته پلار او مور چې دا ویلي چې سکول ته تللی وي او کنه وی تللی کتاب راواله او رزلټ نه نجیب بس مونږه سره قدرتي غونته کې خبره وجه خو ماشاءالله ګاډ گیفټډ غونته کې و مونږ باندې داسې مور پلار ته سختي نه وکړي د سبق او داغي دا دغه و چې لکه داغي نه بغیر هم لکه مونږ ټول رونه خويندې ماشاءالله ډیر خو او سبق کې ټول او داسې سختي لکه دا اوس چې مونږ څنګه بچو سره کوو ټیوشن دغه کیسې نه ویجیا او ټیوشن ونی صاحب هغه نه پس چې روزانه د پوسټ کوي چې سبق کې نه سختي ما ته چتم نشي چې مونږ ته پلار مونږ ته ویلي چې هوم ورک تی راوړه یا دې کړې دي یا دې نه کړې یا مور خو خیر په دې کې اډونه او دا نن سبا خو چې کوم دی نو مین دی او پلاران ټول ته وایي کنه چې هوم ورک راوړو دا چلې او ټیوشن دغه زمون په وخت کې دا دغه نه وږي دا کیسې نه وي نه بالکل نه وي ښه نو دا راته وایي چې تاسو خو کشر وې نو بیا به ورانه وې ځکه چې کشر اکثر نه دا کشر سړی چې کوم دی دا په دې فارسی کې یو متل دی تاسو ته وکما وایي سګ باش برادر خورد نه باش مطلب دا چې سپیو زه ورکوټ ورور مو اوسېږي دا پښتنو کې دا وړو کې ورور سینو دا همیشه د پاره دغیا کارم ټول دی کوي او سختیم ټول دغیا غزه کور کې ټول کې مشم نو زه څه مزه کشر خور یادوم چې ټول مزه تاو کې ځکه چې تکشر یا پښتنو کې دا مزه نشته پښتنو کې دا کشر بد ورځي جی دا به خبر نو دا چې تاسو کشر وینو دا غي سوا کې داسې چې مثلا مشرور به در باندې خامخا رو بچو لخ بس بیا ځکه چې مشرورم د پلار رتبه لري کنه موږ د بار دا یو مشرور هم ډیر مشر دی هغه نه خو بخیر موږ او د سیری دومه او یو مانس دا کوم مشر دی په خبر ولا مان لګ مشر دی هغه فنان هغه خو به لکه مطلب دا دی چې نه دا غدر باندې رو بو کنه هغه باندې وستا رو بو ځکه نه زما رو پیچا باندې نو جی چا باندې نو هغه رو ما باندې او اوبویسلی یو خو ډیر مشرو او ظاهري خبره هم به ریسپیکټ هم کولو اوس هغه دا اوس دا ګلی کوي چې دا اوس پولیس والا شوی دی زمونږ نه یریږي او زمونږ نه یریږي ښه ګیله کوي اوس خبر نیم چې رښتیا وایي که ګپ لګي ښه دا راته چې ګیلې خبره وکړه کنه نو زه اوس زه خبر کوم چې دا غیړه به اوس داسې میږي چې اوس هم تاسو نه ما خیال ماشومتوب غوندې غوږ د نه راونیسي یا څنګه نو خیر موږ مشران شو غوږ نه راځي خو سم کوي او جی ښه زه تاسو خبر وکړه چې لږ زمونږ زیاتره میندې چې کومې دي پښتونخوا کې هغې خپله خو هغې سبق نه ویلي خو هغې ماشومان ماشاءالله ډېر ښه سبق ویلي بیا چې تاسو خبره کوو تاسو چې کله مونږ ته مور یا پلار دا نه دي ویلي چې هله کتاب راواله نمبر یې دې څومره راواغستې سکول ته لاړې لا نړۍ که نه نو هغه وخت کې لکه ستاسو غوندې ماشومانو چې هغې اوس زموږ ماشومان یې څه چل شوی دی اوس خو سره د مور په لړه شین شي یاره جی دا خبره تاسو بالکل ټیک ته چې زموږ د خپلو بچو که خبره وکړم نو دا د مور پلار ورسره بالکل نشین شي یو خو اورال جی که تاسو کتلی یا ټول انوایرمنټ داسې بدل غونته کې شو او لکه اوس بس دا مختلف سیزونه راغلي دا موبایل دا آیپیډ دي دا او د سبق سټانډرډ زما په خپل خیال ډېر زیات غورځېدلی دی که زه دا خپل وریرونه خورایونه بچي مز هغه وخت سره کمپیر کما نو دا غي په حساب باندې ما ته خدای ځکه کار دي سبق سټانډرډ ډیر زیات وغورځیدو لکه مخکې چې څنګه اوس تاسو په هغه سټانډرډ نه پاتې ښه نو تاسو بچو کې څوک غواړي چې راشي نو فلحال خو دي داسې نخې پکې ښکاري نو نخې پکې ښکاري خو داسې نه چې خپل شوق دی داسې په دې سټیج باندې خو خیر هغه دی پوزیشن ځکه تاسو د وردی ګورم کنه او نور ملګریم تاسو سره راغلي نو هغه چې ګور د دې خپل یو اټریکشن دی کنه دا خو بیوټي ده د خپل کنه نو زه ما چې لکه تاسو بچی خامخا ساعت تاسو زه تاسو وردی هغه نو راځي نو اټریکشن خو به چلے اټریکشن خو ورته خو لکه په دې سټیج باندې هغه لکه میټریک کی یا ایف ای سی کی یا لور می دا وړا ناغي خو لا په دې سټیج کې نه دي چې لکه هغه ډیسایډینګ دغه کیږي نه فیس کی کله کله وای چې خلک یو یا موږ او لرانو خاصاري خبره ته خاري خکنه چې لار بډي جی دی اس اس بي نو فیسینیټ کوي خو سره بالکل فیسینیټ دا راته وای کنه چې اکثرا موږ په فیملی کې په کزنز وی زموږ ترو بچي وي یا د تر بچي وي هغه ټول
نو په هغې کې که تاسو ګورئ لکه ستاسو یو ورور بهر دی بل ورور هم ستاسو نو دا راته وایي چې د ټول نه زیات هغه روب ستاسو دی د وردۍ د وجې نه که نه د هغې ډېر روب دی د وردۍ روب روب خو چې زما دی ما ته ځکه یادېږي چې لکه زما د دې وروڼو بچي بچو دي به چورانې وکړو نو دې میندو به ما ته ویل اشفاقه په دې لږ سترګې راوباسه نو روب به ستاسو هغې باندې روب به زما و په هغې باندې اوس به لږ ونه کې داسې شوخي غوندې تپوس کوم کور کې د چا روب دی ستاسو نو کور کې خو همیشه هم د ښځو روب وي دا که زه وایم چې زما روب دی دا خو د روب دي نه زه بیا څه وایم زه بیا نه دا هسې سړي دا خبره کوي خو د ښځې روب نه وي کور کې دا چې بالکل غلطه خبره ده دا ټول کور کې روب هم د ښځې وي لو میرج ستاسو که ارینج دی نه زما ارینج میرج وي صحیح نو تاسو خو نیازبین نو تاسو په خپله خوښه باندې دغه نه نو بس هغه زمونږ پښتنو کې دي داسې ډېر کلچر هم د دې نشته تاسو ته هم پته یې او بس هغه بیا دا اکثره کزنز کې هم کېږي نو نه کزنز کې زمونږ داسې ایج ګروپ کې څوک نه وو او بس هغه زمونږ مور او زمونږ ورندار او مین هغې چې مخکې ودونه شي وو بس هغې راله ارینج میرج کړی و جي ښه ډېر زیات ښه اکثره نه خلک دا خبره کوي چې یاره لو میرج په دې باندې ښه دی اوس زیاتره چې د خلک په دې باندې زور کوي تاسو به چونکې ستاسو ارینج میرج دی او تاسو ښه ژوند تېروئ خپل بچو سره خپل کورودانې سره تاسو به څه وایئ چې د ارینج میرج زیات ښه دی که لو میرج ښه دی چې خلک یو بل مخکې نه وپېژني یاره نو زه خو دا که زمونږ د پښتنو د سوسایټۍ خبره وکړي زمونږ چې کوم د پښتنو دی ټریډیشنل ریسنټ خبره نه کوم نو هغې کې خو دا لو میرج دا خبره داسې لږه اسان هم نه ده او لکه داسې خلک یې لږه داسې خوښوي هم نه که نه خو هسې زه یم چې لکه ښه به وي که نه به وي خیر نه نو په دې اوس ویلی د چا چې ښه وخت تېرېږي د هغې دپاره به ښه د چا چې نه تېرېږي د هغې دپاره به نه مطلب داسې دا یو ابسولوټ خبره نه ده چې هر چا دپاره به ښي یا به د هر چا دپاره خراب یا اټ کین ګو اني وی صحیح ده موټر وی پولیس تاسو جوائن که بیا او هغې د تاسو رالی نو که لږ دا راته ووایي چې څومره فرق دی دا په عام پولیس کې چې دغه موټر وی پولیس د موټر وی پولیسینګ چې کار د عام پولیس نه لږ ډفرنټ دی لکه زمونږ چې کوم دی کرایم سره تعلق یې سچ نشته وی آر اونلی ریسپانسبل فار د ریګولیشن اف ټرافیک آن د موټر ویز نو زمونږ هغه ټایپ خلکو سره واسطه نه راځي نو یو خو دا وجه ده او بله وجه دا ده چې زمونږ د موټر وی پولیس ایجوکیشن ټریننګز د نارمل پولیس نه لږ ښه دي زمونږ ورکینګ انوایرمنټ او نیچر اف جاب لږ ښه دی نو دیٹ از وای چې موټر وی پولیس از مور کرټیس مور ډسپلنډ او د خلکو هغه شکایات د موټر وی پولیس نه نشته چې کوم د نور پولیس نه دي نو په دې اسپیکټ سره موټر وی پولیس دا وایم چې لکه کمپیریټیولی فار بیټر ډیو ټو دیز فیکټرز چې ټریننګ ښه دي انوایرمنټ ښه دی ورکینګ آورز ښه دي سټریس نه دي او کوم خلکو سره چې زمونږ واسطه راځي هغه هم ښه خلک دي نو دې وجې زمونږ چې کوم دی د موټر وی پولیس امپریشن جنرالي په خلکو کې ښه دی د نورو نه جي نو تاسو خو پولیس سره پاتې شوي دي نه مخکې هم که نه نو تاسو ګورئ چې لکه موټر وی پولیس چې دی هغه هغې نه وروسته راغلی دي که نه پولیس نه که نه خو د هغې انوایرمنټ یا د هغې کار کونه یا د هغې فضا چې کومه ده هغه زیاته بهتره ده د نورو پولیسو نه یا د هغې چې تاسو ویلي چې ټریننګ دغه چې کوم دی هغه نو تاسو څه فکر کوئ چې که داسې وشي چې دغسې د عامو پولیسو حالات هم ښه شي دا خو ډېره ښه خبره دي دا خو هر وخت هر دور کې د ریفارمز خبره کوي خلک دا خو به ډېره ښه چې هغې ته ټریننګز ښه شي د هغې ورکینګ انوایرمنټ هم داسې شي د هغې ډیوټیانې زموږ نه ډېرې زیاتې سختې دي لکه ځکه چې تاسو خپله او ایکسپیرینس نو تاسو پته لرئ چې د هغې هغه جاب هم آسان نه دی هغه ډېر ګران دی او نو زه دا یم چې لکه څنګه وشي چې هغه هم ښه شي نو د هغې دپاره چې ما خو مین خبره دا وي چې هغې ته ریسورسز د هغې ته فیسیلیټیز د هغې ورکینګ آورز د ډیفاین شي لکه زمونږ اوس په موټر وی کې 8 hours ډیوټي سیسټم دی افټر 8 hours یو ټیک اف بیا بل سړی به راځي او هغې کې خو جي په ورځ کې په 24 غنټو کې 24 غنټې هم خلک ډیوټي کوي 16 غنټې 18 غنټې خو نارمل دي جی او چې کوم زمونږ سټاف په پولیس سټیشنز کې ډیپیوټډ دی هی از آن جاب فار لایک 24 hours هغې کې دا نشته چې لکه اوس څه واردات څه کرایم وشي یا څه واقع وشي او ایس ایچ او صاحب دی وایي چې زه کور کې یم که کور کې هر ځای کې راځي به ورله هی از آن جاب فار 24 hours
دا ټول ځونه کې هم د سیده کنه پاکستان کې فیلډ ټول ځینو کې لګاوي کې چې کوم لکه زمونږ د افیس سټاف ته چې کوم افیسز کې دي اب کمپیریټیولی لګون ته کې ریلیکس وي چې کوم په فیلډ کې لګیدلی لکه رائټ فرام د کانسټیبل اپ ټو د ایس پی داغي غوارم بالکل نشته جی هغه خو دې ار الویز آن د کال او بیا دې کې زموږ چې دا کوم لوور سټاف ته کنه کانسټیبل شو او زموږ چې کوم دا ای ایس آی سب انسپیکټر چې کوم په تانو کې دي داغي خو ډیر زیات ټف جاب دی ډیر زیات ټف جی او دا 8 hours پله کیسه غوړشته نه جی دا څوک نشي چې د باره کې خبرو گزاره خبره ده کومه غواړو چې دا خشي او خ کارو کې نو هغه د پاره داس یو نظام پکار دی نظام بالکل پکار دی هغه د پاره پکار دی چې ریسورسز مو سی واشي داغي چې کوم ورکینګ انوایرنمنت تیادی خشیه داغي اکوموډیشن داغي نور بورډینګ اند لاجینګ فیسیلیټیز او داغي ډیوټي دي چې کوم دی ریسټلایز شي ریسټلایز مینز چې لکه 14 hours 16 hours a day دا هیومنلی چې کوم دی امپوسیبل لا اند داغي به ریزلټ عمدغه راځي چې د خلکو تینا ایکسپیکټیشنز وی او هغه نتلی هغه سړی به دغه شي اریټیټ شي دغه شي د روزانه حساب ځکه چې د یو ورځ خبره خوده نه سټرس کی وی هغه وخت یا نو دا شزونه چې دی ته توجه ورکړي شي او په دې باندې کارو شي نو ان شاء الله بالکل بهتري راتلی شي ښه دا ته چې تاسو د ټریننګ خبرو غنه د موټروي پولیس چې راځي د اغا کم شوبه کې چې اغي وی اغي ته ټریننګ ورکو دا ټریننګ څومره مودې د پاره زموږ دي دا کار دی چې زموږه چې کوم انټیک ته د موټروي پولیس کې هغه د کانسټیبل په لیول باندې کیږي او ته مو جی پی او وایو جونیئر پټرول افیسر او بیا زموږ چې کوم دینو پټرول افیسرز هم دي چې کوم د سب انسپیکټر وته عام دغه کې وایي پارلنس کې نو دا زموږ د دې دغه کې شیخوپورا کې زموږ ټریننګ کالج دی او دا تقریبا 9 میاشتې زمونږه 9 months د دې ټریننګ وی دا د هر هغه کس چې هغه موټروي جوائن جی او دا چې کوم زمونږه موټروي خپل سټاف ته او لکه زمونږه د کې کوم افیسرز دي دا چې مخکې نه پولیس ډپارټمنټ کې وی او بیا دلته کې راشي فور ا سرټن پیریډ موږ انیشلی خپل ټریننګ مخکړی وی او دا چې کوم د موټروي خپل سټاف ته لکه زما تر چې کوم کسان راغلي دي نو دې ټول په خپل لیولز باندې ټریننګز کړی دي بیا دا وی چې کله ډیورینګ د دې د کیریئر پروموشنز وینو د دې د پروموشن بیا خپل کورسز وی هغه کورسز د پارم دي دوباره بیا اکیډمي ته زی او ټریننګز کوي لکه د دې چې کوم دینو د سب انسپیکټر نه انسپیکټر ته زی نو هغه د پارم بیا دې ټریننګ کوي بیا د انسپیکټر نه ډي اس پی ته پروموشن کیږي نه هغه ټریننګز کوي او کورسز کوي جی ټریننګ چې تاسو وی چې د موټروي پولیس د کرایم د دې زون سره دغني نو د دې چې کوم ټریننګ کیږي د موټروي د پولیس هغه څنګه ټریننګ کیږي څه خایي هغه کې چې زمونږه دوه اسپیکټس دي یو اسپیکټ زمونږه فزیکل سایډ دی او یو زمونږه چې کوم دی نو د کلاس روم سټډیز دي فزیکل سایډ باندې خو څنګه ار ټریننګ انسټیټیوټ کې چې لکه پاغي کې پی ټی د سهارا او پریډ دی او چې کوم فزیکل ایکسرسایزز دي دغه دي او ډریلز به ته خی چې پریډ وسنګ کوي دا شیزونه چې کوم تاسو یونیفارم سره اسوسییټډ دي بیا د دې چې کوم دی نو دغه دي کلاسز دي په کلاسز کې وایي کې ته مونږ چې کوم دی نو خپل د موټروي لاز او تخایو د موټروي لاز لکه زمونږه چې کوم لا مونږ ون کوي دیٹ از نېشنل هایوے سیفټي اورډیننس هغه وته مونږ خایو چې لکه د دې لا انډر چې کوم دی مونږ اپریټ کوو زمونږ چې کوم پاورز دي چې کوم مونږ ایکسرسایز کوو کوم مونږ ډیوټیز دي هغه وته خایو بیا د دې نه چې کوم زمونږه نور کوم د لا سبجیکټ چې کوم هغه زمونږه ضرورت تغیر راځي لکه پاکستان پینل کوډ دی او ته مونږ خایو لکه چې ته کرایم مشین څنګه بدیل کوو هغه او زمونږ کریمینل پروسیجر کوډ دی چې هاو ټو گو اباوت دا پروسیجر د کریمینل پروسیجر ټوله کې خولې شوی دی چې اف آی آر کیږي څنګه بیا انویسټیګیشن څنګه دا غي متا آل دو چې دومره ډیټیل کې نوي چې کوم د مونږ د ډیسټریکټس وی خدا وته مو خایو ځکه چې بینګ پولیس افیسر معلومات وی ته پته چې دا بیا زمونږ د لا دا سبجیکټس بیا په دې کې دا چې زمونږ ډیفرنٹ ماډیولز دي په مختلف سبجیکټس باندې لکه ایمرجنسی کې وسنګ ډیل کوي تاسو دا چې بلاډیر ماډیول دي سپیسیفیکلی ډیزاینډ هغه دی پکې بیا په دې کې دا چې زمونږ ګیسټ سپیکرز مو راغواړو ډیر for different subjects باندې هغه ته ټریننګ ورکړي نو this is a combination of like physical as well as academic ډیر ښه نو دا نه میاشتې دغه کورس کول نو ورستو بیا هم د سې لکه څنګه چې د سکول د کالج ریزلټ راځي ایگزام د دې باقاعده ایگزام کیږي او ایگزام چې کوم دغه ایوالویټ کیږي او دغه په بیسس باندې بیا دغه کوم د میرټ جوړیږي او ډیر ښه دا راته اکثرا موټروي باندې چې خلک زی
ډرایوینګ کوي خوب ولا ورشي جی بالکل جی کنه نو اول راته دا وایي چې د دې وجه سره ځکه چې په عام لکه موږ خو په روډ باندې سفر کړی دی کنه وړي ډیر کم خو اکثرا خلکو خیر په ګاډي کې چې کینې او ګاډي چې روان شي خوب ورځي صحیح ده خو ځینې خلکو ته صرف په موټر باندې خوب ورځي ډیورینګ ډرایوینګ کنه د دې علت څه دی وجه څه ده او دې لپاره څه کول پکار دي د دې چې مین وجه خدا را تاسو چې غوړو کې نو موټر وی از ا بیٹ مونوټونس اون تک سفر دی یو ځل تاسو په موټر وی باندې چې گاډي روان کوي او انزم ګیر کې گاډي واچوي نو بیا تھرو اوټ په لانګ سټریچ کې تاسو ته مخې ته نس ابسټرکشن ستا نس دغشتا نو هغه کې چونکه هغه تاسو د ګیر وغیرہ غا موومنت دغه شي نو نیچرلی او یو سټریټ سړک ته هندرنس نشته نو تاسو هغه ټینشن چې کوم دی بس یو خاص چیز باندې شي په جی ټی روډ کو تاسو ګورم زه په کله بریډر او یو هاف ټو بی ویجیلنٹ دلته نه گاډي را روان دلته باندې دا دلته سپیډ بریکر دی دلته دکان دی په دې وجه باندې وجه خو بیسیکلی دا تاسو په اکسیلیټر باندې خپل کې دي نو بس بیا تاسو نور څه نه کوئ بس هغه کې روان یې په او ځان سټرینګ تاسو بس مثلی چې وجه خو دا او بیا دا هغه کې دا چې لکه د دې اثرات بیا په بعضی مختلف اوقات اف د ډے دا زیاتیږي بعضی کمیږي دغه چې کوم اورډ اورز دی لکه سهار د 3:30 بجې سهار کې دوه نمخ کې دا ټایم کې ټول شپږ خلکو ډرایوینګ کړی دا ټایم کې بعد د دې اثرات وي د دې زیات چې کله روزوي په روزو کې د سړی د سلیپ پیټرنز بدل شي پاغي کې بیا چې کوم دی خوب نه پوره کیږي هغه شیډول لاسه جوړ شوی وي نو دا شی بیا په دې کې لږ زیات شي نو سر خلکو ته بسوي چې نو دا کې چې موږ خو چې کوم خلکو ته ایڈوایس کوو یو خو ته دا کو چې کلم دی ټریولینګ کوي خاص کر په موټر وی باندې نو هغه ټایم کې د ټریولینګ کوي چې لکه دی بالکل فرش وي خوبي پوره وي او کوشش ته کوي چې دا کم داسې اورډ اورز کې دغه چې کوم دی ماته ډرایوینګ هغه دی نه کوي کنه دا نه کوي او کدا سه لانګ روټس باندې دي بیا دې کوشش کی چې الټرنیټ ډرایور دی وسره یې صحیح د دې نه علاوه چې کوم مونږ نور دغه کو خلکو ته وایو هغه دا لکه چې خوب اثرات پر راشي نو دې چې ته ودري کې سایت ته بریک دی والی چای کافی دی اس کی پرست ایریا کې او دغه دی که خوب ول ورته به شکه چې ترسته کې دوریږي ان دې شو ګټه نه او 15-20 منټ له خوب کیه نو دا پریکاشنز دی اخلیا دا راته وای کنه چې دا موږ اکثر چې ډرایور سره مخ کې سیټ کې کینو نو چې مخ کې څوک ناسه بنو د کیږي دا خبره دا رښتیا خبره ده نو موږ هغه چې مخ کې کینې نو بیا به د کیږي دا رښتیا خبره دا دی له پکاري چې ډرایور سره خبرې کوي او ډرایور سره خبرې کوي چې هغه له خوب نه ورځي تاسو چې تا اتفاق تاسو ته شوی موږ په خوا دي بسونو کې ورسېدو نو لاهور ته دي زینو ته نو دی ډرایور سره به خاص تغل تمخ کې د یو کلندر غونته کې سره بناستو او هغه به دی ډرایور سره د شپې ټایم کې خاص کر خبرې کولې چې د پبلک سروس وهیکل کې چې دله خوب ورنشي and he would make sure ځکه چې هغه بلاډي کسان هغه ډیپندنت دي سره بالکل ناشتي دا هغه دا کار او چې د ډرایور سره غب شپ لګي دا خبره صحیح دي کې وزن شته ښه دا راته وایي چې اوور سپیډینګ اکثرا موټر باندې خاصم سپیډ الریډي د خوځنی خلک د شغي باندې دا غینم زیات نه وخت اوور سپیډینګ چې په موټر باندې خلک کوي جی او دې باره کې تاسو مونږ ته وایي چې د اوور سپیډینګ چې کوم خلک کوي د اغه سمره جرمانه وي او اولی دا چې د کرایم دی ځکه چې دا موټر باندې په کار چې سونه زیات سپیډ وي هغه مړ دی دا غي چې موټر باندې زموږ لیمټ 120 کیلومتر پر اور دا زموږ سپیډ لیمټ ته خو مونږه خلکو له فاین په 130 پورې مونږه هغه ریلیکس ساتلی دي it is defined as 120 خو 130 پورې مونږه ایلا پرچا چالان نو ورکو جی ټیکټ ولا نو ورکو کله چې 130 نمبر شي په 131 نو بیا او ان ابو بیا غي لمونږ ورکو فاین ټیکټ او د دې جرمانه سبا چې کومه دا چې کله چې موټر جوړ شوی دا هغه 750 روپیز د په یو وایلیشن باندې او دا چې ډېر ډینجر شی دی چې مو خدا بیا خلکو توایو بیا خلکو توایو چې سپیډینګ مکوي او دا غي وجه دا دی هغه وای چې سړک خالی دی نو بس راځي هغه جی هغه خپل دغه خپل سوچ خو یو خبره زه دا تاسو په دې پروګرام په وساتت سره د خلکو ته وایم جی ګاډ فوربید خدا نه خواسته خو مکه چې اکسیډنټ وشي کنه نو په 150 یا د دین ابو بیا د بچ کېدو چانس ډیر کم دی ان کیس ګاډي ټیر وته چې تکي مخه د لس زناور رالو بل ګاډي اچانک کټو لګولو چې 120 نه لاندې وي ان کیس اکسیډنټ اومشي
او د نور پریکاشنز وی بیلټ یا چولې وینو داغه د بچت چانس کافی دی لکه مرګ لوا نو سیریس انجری باندې کیږي وتا خا دا زکه تاسو بیا او کو 120 نه بره دی اکسیډنټ کی د بیا د بچ کېدو چانس دی ډیر کم دی جی صحیح ځکه دا چې د روډ سیفټي د پاره خیر تاسو چې موږ بیا هم خلکو ته کو تاسو څه پروګرام هم شروع کړی دی چې هغه اویرنس د پاره د روډ د سیفټي د پاره کاغه لګ مونږ ته وایي دا ذکر دی چې موږ د موټروي په هر سیټ اپ کې د هر افیس په سطح باندې زموږ یو موبایل ایجوکیشن یونټ دی موبایل ایجوکیشن یونټ دا نن چې ما کوم سټاف راغلی دا دغه افیسرز دي او موبایل ایجوکیشن یونټ چې کوم دی نو په ریګولر بیسس باندې هغه زموږ سکولز ته ځي کالجز ته ځي مدرسو ته ځي جماعتونو ته د بس ټرمینلز ته او هغه چې کوم دی موږ هغې ته اویرنس لیکچرز ورکو سیمینارز کوو لکه ډے بیفور یسټرډے بلکې پرون زما خیال دی we had a seminar in this national vocational institute په H8 کې د زنانو الته موږ په دې باندې ریګولر کار کوو او موږ خلکو ته د اویرنس ورکو سکولونو کالجونو کې پمفلټ کې ایجوکیشن ورکو موږ بیا په سوشل میډیا باندې زموږ چې کوم سایټس دي دغه هغې باندې موږ واړه کلیپس جوړو د دې لپاره او ډېر کار کوو اوس خو موټروی دا رسوات موټروی هم جوړه شو دا پسې نور هم لویږي اوس نو دا راته وایي چې د خلکو دپاره دې ته کم خلک انټرسټډ دي غواړي د جاب دپاره نو اپورچونیټیز جی اپورچونیټیز را روانه او کلونو کې په موټروی کې ډېر زیات را روان دي موټروی کې ایکسپینشن را روان دی اوس ریسنټلی ګورنمنټ چې کوم دی نو د around 3000 post approval کړي دي in the next couple of months هغه به راشي ایڈورټایز بشي نو پاغه کې په مختلف لیولز باندې زموږ ریکروټمنټ کیږي پاغه کې چې کوم دی نو د یونیفارم سټاف چې کوم دی هغه به تور کانسټیبل هم کیږي داغي د لپاره ریکوایرمنټ چې کوم دی نو دغه د اف ای اف اس سی او چې کوم د سب انسپیکټر په لیول باندې چې کوم ته پټرول افیسر وایو هغه داغي د لپاره کوالیفیکیشن ګریجویشن دی جی and then they will appear in the exam or whatever کنه اب بیا کی او دا ټول خلک چې کدی سلیکشن مخکې ټریننګ چې تاسو وی چې 9 منث ټریننګ دی هغه ټریننګ مربکې او د دې علاوه بیا زموږ سره نون یونیفارم سټاف هم دی د افیس سټاف چې کوم دی لکه کلرکس شو زموږ سره او دغه سره د پی ای شو کمپیوټر اپریټر شو او بیا د لاندې سټاف چې کوم دی لوور سټاف لکه پای کې زموږ کوک شو پکې اورډرلی شو پکې او دغه شو ډرایوران شو پکې د مالیان شو پکې د دې هم چې کوم دی ور سره کیږي چې کوم سړی کوم ته الیجیبل هی کین اپلای فور صحیح زه بیا به تاسو ډیسټریکټ ته ګورم تاسو چې خبرې کوئ نظر الیکشن ځکه چې اسی د وردی خو ډیر زیات روبي خو تاسو ډیر زیات خوږ انسان یې خو ډیسټریکټ ته چوکرم بیا لګو یریږه ځکه دا سټیک تاسو د وردی حسوي وی د دې باره کې راته لګوي او دا زموږ د یونیفارم حصہ ده جی دا کته شمه دا بالکل جی دا زموږ د یونیفارم حصہ ده جی او دا د دې چې کوم دا فارمیشن دی کنه دا رینکس په حساب باندې چینج کیږي دا یادوي دا لکه د دې چې کوم ډیزاین دی کنه لکه تاسو که د یو ګریډ 18 افسر وګوري ګریډ 18 اس پی اس اس پی داغه دا سټیک په بل رنګي بیا ناٹ لایک دیس اب پلین وی داغي کلر کې پی کې کی وینو ریډ بوي که پنجاب کې وینو بلیک بوي هغه پاس هغه لیدر کوټینګ کوي بیا چې کله تاسو پروموټ شي افسر هغه دغه تلاړ شي ګریډ 19 and above نو بیا هغه سټیک ختم شي بیا دار شي and this is a special type of wood او دا بهر ناراضي امپورټ کیږي دا د ملیشیا او د تایوان مایوان دغه طرفونو ته کیږي دا ډیر ایکسپنسیو دا ډیر ایکسپنسیو دی دا اوس لکه زما خپل اندازه دار چې کم از کم بیا یو at least 15,000 خو به د قیمت وي واو د دې دونه ورکوټ غونډې سټیک دا مخکې څه د دې څه ضرورت نه تاسو خاصي مروب زیات نه دا اصلي کې بیسیکلی دا دغه دا اټس ا سمبل اف اتھارټي او د تاسو وای او دا necessarily is a part of every uniform service دا فوجانو وی او دا یونیفارم سروس سره دا اسوسییټډ دی نو دا بیسیکلی سمبل اف اتھارټي تاسو ته زه دا تاسو سری خو فیمیل هم راغلی دا غي دا اسیم تاسو ورده ډیر زیات خې کاری بل نس کوم پروګرام مال به ورده وروړي تاسو سره ورده کې پروګرام کو ورده چې تاسو واغوندي دا پر دې ورده چول دا جرم نه کوي او یس یو کیس یو دا جرم نه واه نه مونږ داسې نو زمونږ نه داسې یو لکه ډرامو کې چي کنه ها ډرامو هغه کې دي شي او ډرامو والا هغه سه خدای ته وایي چې
آرټ سره هنر سره علاقه شته د پښتو میوزیک یا میوزیک سره مې ډېر شوق دی جی میوزیک خو زه ډېر شوق ساتم جی او پښتو میوزیک سره خاص کر جی څوک اورئ پښتو نو پدا ټول جی پخوانی ما او دا نوی ما نوی خو دومره نه خو پخوانی ډېر خیال محمد صاحب اوري غزلې او خیال محمد شاولي او په دې کې زما څه د کوټې طرف د پښتنو ما ډېر جی او دلی یو دا نوی موروجی او د دین علاوه چې کوم دینو رباب او منګې دوپړې دا خو زمونږه هغه ساز د خوښ نه او بالکل وخت بیا خو بلکې اکثر دي دا خبره کوم زمونږه په دې معاشره کې زه اوس چې کوم ګورم د لاست سو مینی ایرز پخوا جی د هر حجره کې به داسې مجلسیانو بالکل حجرې به آبادې وي که نه او هغې د خلکو کې ډېر ټالرنس او ډېر پیشنس هم و او د هغې یو وجه دا وه چې دغه خلک به وو او اوس په د لاست سو مینی ایرز خلکو هغه چې تنګ شوي به نو لږ به ریلیکس شول که نه هغه شی اوس بیخي ختم شو دا خلک بیخي ورک شو او د خلکو کې د معاشره کې دا انټالریشن هم ذکر راغلی دی دا انټالرنس هم ذکر راغلی دی او چې هغه شی زمونږ دغه نه اوس ورو بیا روایت کېږي لګیا دی خدای دې وکړي خدای دې وکړي خو هغه ډېره موده تاسو که نوټ کړي ډېر ښایسته پوینټ تاسو کو زمونږ په سوسایټۍ کې واقعا د حجرې او د حجرې د مجلسونو خاص کر د چوټۍ په ورځ باندې چې کوم دی دا به کېدل چې د سبا ته چوټي د نو ټول کشران مشران به کېناست او د رباب منګي دا ناست یو خو هغه جنریشن ګیپ په نو یو به د یو بل نه خبر شو بالکل او ریلیکس به شو میوزیک سره ډېره زیاته خوشحاله شوم چې تاسو راغئ انټرویو ډېر زیات خوند وکړو اخر کې که تاسو خپل لیدونکو ته څه میسج څه پیغام لرئ نو بس زه خو چې د بطور ډي آی جي موټرویز به ته همدا وایم چې جي ګاډی په خیال چلوئ او اور سپیډینګ مه کوئ او چې کوم د ټرافیک زمونږ قوانین دي د سیټ بیلټ استعمال کوئ او په احتیاط ګاډی چلوئ ریش ډرایوینګ مه کوئ کوشش کوئ چې کله ډرایوینګ کوئ نو تاسو فرش یئ او د دې د لاسه جي په دې موټروی باندې او په اکسیډنټونو د لاسه په زرګهاو خلک چې کم دي نو ایوری ایئر په پاکستان کې مري او مو خو ډیر قریب نه ولیدل په دې نوکرۍ کې او خاندانونه تباشي د یو غلطۍ د لاسه نو زه خو به همدغه ورته ریکویسټ کوم په طور ډي ای جي موټروی چې یاره په سړیتوب ډرایوینګ کوئ په خیال چلوئ ګاډی او یو ځای ته که تاسو په 3 غنټو کې رسیږئ نو که 10 منټه لیټ شي نو هیڅ خبره نشته او بس په طریقه باندې ځکه دا ستاسو دپاره ستاسو د بچو دپاره ستاسو د خاندان دپاره دا ډیره ضروري ده او دا چې خلک مونږ ولیدل چې هغه د دې اکسیډنټونو راسه مړه شي ټول خاندان یې تباه شي بالکل همداسې ده دا زموږ او ستاسو د فایدې دپاره خبره ده ډیره زیاته مننه تاسو رالي کور ودان مننه لیدونکو موږ سره په خیر پښتونخوا کې اوس یو دمره دمال واپس راستانه کیږو هم پښتو ون یو نوی سفر پخیر علی پخیر پښتونخوا ته لیدونکو ما سره یو داسې لایقه وکیل اوس ناست ده چې هغه فیملی لایر ده او هغې سره به مونږ خبرې اترې کوو نن ډېرې امپورټنټ پوښتنې دي د زنانو په هکله نو ستاسو په معلوماتو کې هم اضافه کېږي او زما په معلوماتو کې هم اضافه کېږي چې بینګ یو ښځه مونږ په پاکستان کې څه حقوق لرو زمونږ وجود څه دی او څونه اهمیت لرو نو دا مونږ تپوس کوو د هیرا خان نه هیرا خان ستړي مشي السلام علیکم څنګه وعلیکم السلام څنګه یې ټیک ټاک تاسو همیش په شانتي ښایسته ښکلې فرش او د ډېر ښه معلوماتو سره دا ستاسو مخ ته چې زه وګورم زه هسې فرش شم او سویټ بس وګورې نن نور د کوم ځای نه راښکته چې دوه ښځې ناستې دي یو بل تعریفونه کوي غیبتونه نه کوي ښه هیرا که دا راته ووایي چې ټول نه اول په پاکستان کې د ښځو آبادي څومره ده د ښځو آبادي په پاکستان کې لکه سلو کې کشمار کو مونږ لکه 100% کې 48% ده دا لکه نیم نه لږه کمه 2% کمه ده نو نیمې مونږ ښځې یو په دې خوشحاله شئ نه په دې خوشحالې خو دې چې ښځې زیاتې شي بیا سړي دي بیا دوه ودونه وکړي تاسو پته دنیا کې اسیم ښځې زیاتې دي د سړو نه که نه جی د ښځو آبادي زیاده دا خو صرف د پاکستان خبره دا صرف د پاکستان خبره وکړه اسې جنرالي دنیا کې هم د ښځو آبادي زیاده ده ښه او په دې ښځو کې هیرا د تعلیم یافته ښځو شمیر څومره دی
تعلیم یافته ښځې چې دي هغه بیسیکلی 46.5% دي لکه 47% دي په 2017 کې دا رپورټ دا په 100 کې ته وي دا په 100 کې جی 100 کې 46.5% دي کم کې چې 12 میلیون ښځې اوس هم سکول ته نه ځي 12 میلیون ښځې اوس هم سکول ته نه ځي نو خبره داسې ده چې د دې مطلب شو چې موږ سره ښځو کې تعلیم چې دی هغه 13% باندې دی په 16 ایئرس پورې چې کوم ته موږ لټریسي وایو هیرا د تعلیم خبره کیږي نو موږ تعلیم ځینې خلک وایي چې بس میټریک پورې چې وکړو بس دا تعلیم دی بالکل ځینې خلک وایي چې نه موږ پی ایچ ډي پورې رسیږو نو دا آیا چې کم خلک دا پرایمري سکول او دا مو وایي نو دا هم راځي په تعلیم کې که نه بالکل دا کم چې تاسو شمیر وي نو دا هم په هغې کې راځي بالکل دا ما هم دا خبره کوله چې دا 13% چې کم موږ یادو لګیو چې ښځې ایجوکیټډ دي دا دي 16 ایئرس پورې چې کوم تاسو وایي چې لکه موږ ته میټریک پورې تعلیم وکړو موږ وایو چې تعلیم یافته شو نو دا هم هغې کې راځي امبټ کې لکه دا ښځې هم هغې دغې کې راځي کشمار کې دا 13% چې کوم میټریکه پورې تعلیم یافته دي او همدغې ته وایي لټریټ ښځې بیسیکلی لټریټ وایي څه ده لټریټ هغې ته وایي چې لکه تاسو په لیکلو باندې او په ویلو باندې پوهېږئ هغه هم د 16 ایئرز عمر پورې د 16 کالو پورې چې تاسو له لیکل او ویل هغه نجونه چې هغه د 16 کالو پورې هم یو خط ویلی شي او هم لیکلی شي نو ته تاسو لټریټ نو موږ هغه لټریټ کې کاونټ کوو صحیح ده د پاکستان آئین کې د ښځو لټریسي چې د هغې باره کې څه وایي پاکستان آئین کې چې د موږ سره 2 آرټیکلز دي یو 25 دی 25A چې کوم کې ویل کېږي چې ایجوکیشن تعلیم چې دی هغه ضروری دی هغه دی ضروری کړی شي سټیټ مطلب کنټری دی هغه ضروری کړي د ماشومانو د پاره 15 نواله 14 کالو پورې ماشومانو د پاره هغه نه علاوه د ښځو د پاره چې دی هغه بیا موږ سره آرټیکل 37 دی د پاکستان د آئین چې کوم وایي چې ایجوکیشن تعلیم دی چې دی هغه دی مفت کړی شي او ضروری کړی شي د ښځو او ماشومانو لپاره نو دا آرټیکل 37 او 25 چې دی دا دواړه ریفر کوي زموږ د لټریسي او ایجوکیشن ته د ښځو د ښځو نوکرۍ په اړه هم څه قانون موجود دی ملک د ښځو د نوکرۍ په اړه بیسیکلی ښځو نه د ټولو پاکستانیانو په دغې دپاره دا موجود دی د ښځو سړو ټول دپاره ښځو سړو چې څومره خلک څوک نوکریانې کوي هغې دپاره قانون شته دی هغه داسې ده چې آئین وایي چې پروفیشنز چې دی تاسو چې دی خپل دغه په خپله خوښولی شي تاسو کم پروفیشن ته تلل غواړئ هغې نه علاوه آرټیکل 34 دی موږ سره چې کوم وایي چې ښځې دی چې دی د نیشنل سفیر کې مطلب چې د نیشنل لیول باندې چې څومره پروفیشن دي هغه کې پارټیسپیټ کولی شي دا آرټیکل 34 دی موږ سره د آئین دلته یو بل پوښتنې ته راځم چې په هغې باندې اکثر خلک ډېر اوبجیکشن هم کوي چې داسې ولې پکار د هغه کوټا سیسټم دی د ښځو دپاره که نه نو ډېر خلک په دې باندې اعتراض کوي نو که تاسو ورته وایي چې د دې کوټا سیسټم ولې راغو او د دې اهمیت څه دی بالکل دا خو ډیر زیات اعتراض پې کېږي انفیکټ زه داسې یو ځای کې ما کار کولو چې کوم کې هغوی په دې ډسکشن شروع کړی و چې کوټا سیسټم د ښځو دپاره دا سړو سره زیاتې دی او دا خو چې کله نه دا جنډر دا ایکوالټي غواړي نو بیا دې ولې کوټې باندې کوټې فیور ته ځي دا سوال کېږي که نه لکه لویرز ناست دي بلکې نو ما دا بیسیکلی کوټه خو راغلی هم دې دپاره وه چې کله د دنیا کې فیمینزم رالو لکه ښځو ته خپل حقوق دپاره جګړې کول شو 1970s 80 onward نو هغه وخت موږ ته فیل شو چې یاره د پاکستان کې دیم د ښځو ریپرزنټیشن مطلب د هغې چې کوم دغه دی موجودګي ده هغه دې وښولی شي نو هغې دپاره موږ کوټه سیسټم یو خو دې دپاره کړو او بل دې دپاره موږ کړو چې ښځو ته د امپلایمنټ لکه رایټس ملاو شي هغې ته د حقوق ملاو شي چې هغې د کار شروع کړي امپلایمنټ د شروع کړي چې څنګه هم وي خو د انکریج کولو دپاره مطلب هغه زیاتولو دپاره چې ښځې د کارونو ته راشي نو هغې لپاره یې کوټه کېښوده چې کېدای چې په دې تھرو باندې ښځې بیا راتلل شروع کړي لکه داسې چې زموږ سوسایټي کوم ځای کې چې موږ دا خبره کوو چې د ښځو طرف ته خو زموږ ځینې تاسو 12 میلیون مخکې یادې کړي چې ښځې چې دي هغه مطلب تعلیم یافته نه دي دا یو ډېر غټ لوی تعداد دی او موږ ته دا معلومه ده چې یوه مور پوره یو قوم چې د یو هغې سره ریلیټډ ایجوکیټ کولی شي نو زموږ تاسو چې 12 میلیون مین دي چې د سبق نه محرومې دي یا ښځې چې کومې دي هغه محرومې نو دا راته چې هغې سره یو فیملی تاسو ریلیټ کړي نو څومره خلک دي چې هغه زموږ په سوسایټۍ کې چې کوم دی هغه به د تعلیم سره پرابلم به ورته او که دا راته ته ووایې چې زموږ د ایجوکیټډ
خزو لکه اوس خو خیر داري شو لګه زیاته شوی د خو زینو کې نشته خدا چې زیاته شوی د دې سره ستا په نظر باندې څه پوزټیو امپیکټ په معاشري باندې ټولنه کې دا تاسو ډېر ښه سوال وکړو بیکاز ځکه چې دا مونږ خو دا ډسکشن کوو هم د لپاره لګیایو چې لکه د دې ضرورت څه دی ولی په تعلیم زور کې ولی د ښځې په تعلیم باندې ولی بیا زور کې وای ښځه کنه جی خاص هم ښځه هی ولې سړی خو ګوري شروع کې خو تاسو کړ نوټس کړی وی چې کله دا دنیا شروع وای ایون دا چې کله سیټیز نو خارونه نو راغلي نو هغه وختو کې دا ګاډس سے زوردا برویل کېدل هم ښځو ته برفر کېدل او بیا ورو چې دا ملټری رااله دا پاور رااله نو دا سړو ته پاور شفت شو نو بیا خلکو د ښځو په تعلیم او په دې سيزونو دا ګاډس سیستم اور دا هر څه ختم شو نو د نه پس ښځو ته اچانک دغه شو خپل اهمیت معلوم شو چې کله انډسټریالایزیشن رالو په 1900 شروع کې چې کله دنیا ته دغه راغله انډسټریانه راغله نو موږ ته ریلایز چې ښځو ته هم پارټیسیپیشن پکار دی په دنیا کې نو د دې د معاشره باندې دا ډېر غټ اثر کوي وی چې یو ښځه ته تعلیم یو ښځه له تعلیم ورکې مطلب دا پورا خاندان له تعلیم ورکړو نو د دې دا په فیملی کې دا امپیکټ پریوزي چې لکه زما مور تعلیم یافته ده نو هغه غواړي چې زما لونه د تعلیم یافته شي او که زما مور چې دا هغه په سبق نو 15 کالو کې واده وي نو هغه به هم دا غوښتل چې یاره زه کوم واده وم باید دا د واده شو بچی دی او دا سلسله به هم داسې روانه جی نو پاکستان کې اسیم تاسو کو نوټس کړی او دا چې مخکې ورځو کې ما سره یو فیمیل راغلی و د هغې ماشوم بیمار او هغې وي چې لکه هغه ایجوکیټډ و نو هغې وي چې ما ته ډاکټرز خو اول اکسپټ کول نه چې زما ماشوم ته دا بیماري ده بیا زه نیټ ته کېناستم او ما ریسرچ وکړو ما خپل بچي داسې کړو چې هغه اوس شکر دی جګ جوړ دی او حالانکې هغه بیماري چې د هغې بچي ته وایي زیاتره ماشومان چې کوم هغه پیرالایز دي بالکل خوځېدی نشي نو دا هم یو پلس پوینټ دی که ستاسو میرمن یا ستاسو ښځه چې ایجوکیټډ وي مور چې ایجوکیټډ وي نو هغه د خپل بچي پرورش لکه څنګه چې هیره وي هغه ښه کولی شي بله خبره دا ده چې لکه تا وایي چې لکه زه مخکې زموږ په مخکې تلو کې یا سبق څه وایو څنګه وایو زموږ په لایف کې زموږ د مور ډېر لوی کردار دی دا ته مشوره درکوي چې بچي داسې وکړه داسې ټول ورځ موږ مور سره تېروو که تاسو ګورئ پلاران بالکل همداسې ټول ورځ بچي چې مور سره تېروو نو چې مور راته څه وایي موږ به هغې اثر اخلو نو چې زموږ تعلیم یافته مور یا هسې موږ تاسو کو نوټس کړي د دې ټیچرانو بچي اکثر ټاپرز دي په کلاس کې هغه ځکه چې ټیچر ټول ورځ سبق کوي ټول ورځ سبق وایي نو ماشوم هغه ګوري نو هغه کوي په کور کې نو چې داسې مور تعلیم یافته ته به یو خپل حقوق معلومي بچو ته به خپل حقوق معلومي هغه به اسې هم هیلث وایز به هم خوي یو خو به غربت نه په کور کې دا به یو غټ پوینټ چې ښځې سره به یو تعلیم یو دغه وي اوزاري نو هغه به وي چې ځکه سبا مې خاوند نه کوي نو زه خو کولی شم که نه او که خو دې مکه سبا خاوند نه وي یا سړی نه وي په سر نو هغه په خپله هم ځان ساتلو هغه لري صلاحیت لري د دې دپاره هم تعلیم ډېر زیات ضروري دی چونکې ته په خپله وکیله یې نو تا ته به معلوم وي چې تاسې کیسونه به درته هم راځي چې هغې کې یا د خاوند نه علیحدګي وشي یا او منځ کې ماشومان دي نو یا خاوند دې نیمه نو د سخرګنۍ سره چې کوم دی په دې باندې جګړې چې زما د خاوند په حصه کې خپل بچو له څه ورکوي چې زه کونډه یم چې هغه نو کومې ښځې چې ایجوکیټډ دي د هغې کیس څومره سترانګ وي او کوم چې ان ایجوکیټډ دي چې هغې غریبې ته پته نشته چې څه به کوم او څه به وایم او چېرته به کاغذ ساین کوم او کوم کاغذ امپورټنټ دی نو دې باندې هم ډېر زیات بالکل دې باندې خو ټولو ناول دا ایشو راځي چې لکه هسې خو تاسو ته پته د بې تعلیمه ښځې خو کورټس ته نه راځي صحیح دا خو یو فیکټ دی چې ما نه دي کتلي چې هغې ته پته وي چې ډایورس نه پس به زه کورټس ته ځم او مینټیننس کیس به کوم په خاوند باندې یا خلا خو ډېره لرې خبره وي هغې خلکو کې که نه چې تعلیم نه وي تا ته رایټس یې نه معلوم نو ته به څنګه کورټس ته راځې نو ما نه دي کتلي خو دا چې کومې تعلیم یافته وي ټو بي آنست دې کې م یوه نیمه وي چې کومه دغه خپل رایټس دپاره جګړه کول غواړي ځکه چې خاوند ورته پرېښې نه وي نوکري کول اپرچونیټیز یې ورته ایکسپلور کول پرېښې نه وي ورته نو دا هم یو فیکټر دی زموږ سوسایټي کې تاسو کتلي څومره ډېرې ډاکټران یې چې کوم ټول پاکستان کې ایکسپټیبل لکه چې کوم خلک مني چې دا پروفیشن دی مخکې ښځې د دې کې مخکې لاړې شي میډیکل دی څومره ډېرې ډاکټران یې په کور کې ناستې وي د وادونو نه پس ایگزیکټلی همدا خبره ده یعنی هغه میډیکل چې دی یو داسې فیلډ دی د هغې سبق ټول نه زیات ګران دی صحیح ده نو هغې په کلونو سبق وایي او سپیشلایزیشن ایون پکې وکړي چې څنګه واده کې په کور کې نه په کور کې نو داسې کیسز ما سره شته دي چې ښځې تعلیم یافته دي او هغې ګوري اوس 40 کالو کې د یو ښځې ډایورس وشو داسې کیس ما سره شته دی 40 کاله جی 40 کاله نه هم د پاسه ده نو هغې ډایورس وشو ټیک ده د هغې زوی هم د 20 کالو دی نو هغه به اوس هغې سره ایکسپیرینس نشته دی نو هغه به اوس څه کوي
هغه تعلیم خو کړی د MBA کړی دا خو هغه سره ایکسپیرینس نشته دی نو هغه بس کوي څنګه به جاب کوي لکه چرته جاب نه ملاويږي انلیس هغه خپل بزنس سیټ اپ کوي او بزنس د پاره ته پیسې پکار دي بل چې بزنس هم یو ایکسپیرینس خو پکار دی کنه د خلکو سره د انټریکشن او هغه چې څنګه به ایکسپیرینس به خلکو سره به ډیل کې څنګه هغه ډیر زیات امپورټنٹ دی نو هغه هم د لپاره فایټ کوي بیا کورټس کې چې بس خاوند نه دراته سره ملاوي شي یا د بچو ته مال سره ملاوي شي چې خیر د زموږ د لک فیوچر سکیور شي نو دا فاینانشل انډیپندنس مطلب د پیسو نه خلاصې د لپاره تا د لپاره ډیر غټ شی دی چې ته تعلیم وکې او غربت ختمي په کنټری کې په یو ملک کې چې د خزې د تعلیم یافتي نو ستا اسه چې څومره ډیر امپلویمنت زیاتی هغه عمره کنټری ملک ترقی کوي ټیک دا نو چې صرف سړی دی موږ 48% خزي یو سوچو کې کومه 48% په کور کې نو څومره خلک زموږ د ملک کار کوي لګیا دي 52% نو زموږ ملک به څومره ترقی کوي نو چې څومره زیات خزي راځي نو کدا 48% ټول یا زت پکې 30% هم راشي نو زموږ به څومره خلک نوکریانه کوي څومره کیپټل به زموږ هیومن کیپټل به زموږ زیاتی کې ایوریج لیول باندې د سټیټ لیول باندې غربت به کمیږي دا چې کومه ګرانی ده دا به ختميږي نو د دې لپاره هم ډیر زیات ضروري ده چې موږ د خزي تعلیم یافته کو د خپل ریشو دی ګوري چې دومره ډیر خزي دي کې بیا دومره ناتعلیم دي بے تعلیم دي نو موږ د دې ماده کوي کنه چې 12 میلیون ډیر زیات دی کنه او دا هیرا ډیره خسته خبره دا وکړه چې موږ خپل آبادی وګورو که موږ 48% خلک موږ دا وګورو که دا بالکل په کور کې کینی نو هغه چې 52% نو آیا د ملک کې چې دومره ډیر کیسې دي دومره ډیر کارونه دي نو هغه به آیا غي بیا هغه سر ته ورسېږي زما خیال چې دا کوم ته ترقی یافته ملکونه دي که موږ هغه ته وګورو نو هغه ته کې ټول ایکولی کار کوي جی ځکه چې هغې کې دا نشي دا زما زوی د باندې به ښه تعلیم وکړم او دا زما لور ده نو دا دي دا پردي کور ده دا پردي کور د دې باندې دونه تعلیم ضرورت نشته بیا زموږ په سوسایټي کې داسې هم شته دی چې لکه څنګه تا دا ویلې که هغه ډاکټر یا هغې ډېر تعلیم هم کړي هغه چې واده کړي نو هغه بیا کور کې کینی جی اور دا سے بوډاوالی کې ورسره داسې دا لکه تاسو چې د واده څلوېښت کال نه پس ډیورس کیږي کوي غریبه کایسه تعلیم ویم نو دا هم یو ایجوکیشن پکار دی موږ زموږ سړو ته چې یاره ښځو خپل اپورچونیټیز ورکوي چې هغې د مخکې ځي خیر دی ایکسپیرینس دی کې خپل ایکسپوژر دی ځینې خلک داسې هم دي چې هغوی دا خبره کوي لکه هغوی په ایګو باندې هم دا بدلېږي که مثلا یو ښځه خاوند کار کوي او د ښځې تنخواه یا د هغې جاب چې دی هغه ښه وي او د هغې تنخواه زیاته وي نو دا هم د سړي په غیرت لږه بدلېږي زموږ سوسایټي په دې باندې به انشاءالله موږ یو بل سیګمنټ ایږدو دا هم یو ښه ټاپک دی او دې باندې ما سره بله انفرمیشن دی چې کوم بل زه شیر کول غواړم خلکو سره تاسو وایي چې د نوکرۍ دپاره هم قانون شته دی مخکې تاسو خپل پروفیشن چوز کول لپاره لږ ډیټیل کې موږ ته هغې باره کې ووایاست هغې باره کې خو بس همدا که دی چې موږ سره آئین کې خو دغه دی چې تاسو چې کوم پروفیشن ته تلل غواړي یا تاسو خپل مرضی سره چوز کولی شي هغه صرف ښځو دپاره نه دی خو باقي آرټیکل 34 د چې کوم کې ویل کېږي چې ښځې د نېشنل افیرز کې مطلب چې کوم په ملک په لیول باندې سیزونه دي هغې کې د پارټیسپیټ وکړي دا آرټیکل 34 دی موږ سره د آئین اور باقي موږ چې دی ایز ا کنټري ملینیم ډیولپمنټ ګولز دی زموږ یو UN کې موږ یو ساین کړی دی چې کوم کې دای موږ حصه یو چې کوم کې هم ویل کېږي چې ښځو له د تعلیم ورکړي شي هغه هم موږ حصه یو مطلب یعنی نه پاکستان د ملینیم ډیولپمنټ ګولز حصه دی چې کوم کې ویل کېږي چې کوم هم د ښځو دپاره او د جنډر اکوالټي مطلب ښځې او سړي د یو شان ته ګڼل کېږي د دې لپاره کار کوي نو موږ پاکستان چې دی د هغې هم حصه یو هغې نه باوجود هم چې دی نو موږ په 144 نمبر باندې راغلي یو اوس یو ورلډ اکنامک فورم رپورټ دی هغې کې موږ په 144 نمبر راغلي یو ایجوکیشن اټینمنټ کې چې موږ څومره تعلیم دغه کړی دی زیات خپل تعلیم زیات کړی دی په خپل ملک یا په خپلو خلکو هغې نه باوجود موږ په 156 کې 144 نمبر باندې نو دا لږ هغه دی که نه موږ دپاره لکه اوس هم موږ ډېر لاندې یو لیست کې ډېر زیات شاته یو موږ هغې کې که نه دی که ایجوکیشن ډېر زیات ضروري دی تعلیم خو داسې دی که نه چې څنګه تا ویلې چې صرف د دې دپاره هم نه دی چې هغه سړی جاب وکړي او تعلیم یافته مور کولی شي چې د خپل بچي ډېره ښه خصمانه وکړي ډېر زیات ښې پرورش وکړي د خپلې کورنۍ ډېر زیات خیال وساتي د هغې نه علاوه څنګه چې د هغې ماشوم بیمار وي یا نور د هغې د سکول چې کوم پرابلمز دي د سبق درس هغې کې هغه هیلپ آوټ کولی شي او بله خبره ده چې مور تعلیم یافته نو هغې ته دا هم پته وي چې زه د خپل بچي پرورش څنګه وکړم د هغې مخکې کومې خبرې وکړم او کومې خبرې ونه کړم دا ټولې هغه خبرې دي چې هغه یو تعلیم یافته مور غلط هم ورته پته وي یا ایگزیکټلی همداسې دا ځکه چې ماشوم خو چې رالویږي نو هغه کور کې یا مور ګوري یا پلار ګوري چې څنګه هغې بهیو کوي څنګه هغې وي هغه به همغسې لویږي ډېره زیاته مننه هیرا چې تاسو راغلی تھینک یو سو مچ لیدونکو موږ سره اوس په خیر پښتونخوا کې یو دمه ده د مالو بیا واپس راستانه کیږو
هم پښتو ون یو نوی سفر. پخیر علی پخیر پښتونخوا ته لیدونکو 2 ورځې خو به ستاسو چوټي وي د پخیر پښتونخوا نه ځکه چې ویکینډ دی نو موږ دا وایو چې په ویکینډ باندې ستاسو زموږ سره چې څنګه انفوټینمنټ موږ تاسو له موږ غواړو چې ویکینډ ستاسو بیخي انټرټینینګ دوشي خو انفوټینمنټ په هغې کې ځکه که داسې فلمونه موږ سلیکټ کړو د کتو دپاره چې هغې کې انټرټینمنټ خو ظاهره خبره ده چې یو فلم ګوري خو انفارمیشن هم پکار دی میسج پکې پکار دی چې یاره موږ د خپل ټایم یو فلم له ورکو یو ګورو هغه میسج څه دی او موږ هغې نه زده کړه څه کولی شو. زه به نن یو فلم باندې خبره کوم هغه دی جوکر او دا په 1966 کې اول د جوړ شو خو په دې ډیټیل به وروستو راځم. اول چې په 2019 کې جوړ شوی جوکر هغې فلم باره کې زه نن تاسو ته ریویو راکوم. د دې چې کوم ډایرکټر دی هغه ټیډ فلیپس دی او د دې چې کوم پروډیوسر دی 3 کسان هغه په خپله ټیډ فلیپس هم په دې کې و برېډلي کوپر هم په دې کې و ایما ټلینګر چې کوم دی هغه هم دی. نو د 3 چې د دې پروډیوسرز و د دې رایټر چې کوم دی هغه سکاٹ سیلور او د دې چې کوم ایکټر دی ایتھر فلیک چې دا کریکټر یې کړی و هغه واکن چې دی هغه په دې فینکس چې هغه د خپل نوم دی خو د کریکټر نوم چې دی هغه اتر فلیک چې دی د دې کریکټر نوم و. اتر فلم که د شروع نه تاسو وګورئ د هغه شروع نه والې تر اخري سینه پورې چې کله هغه ګاډي باندې ودرېږي او تبیانې روانې ټول د جوکر په فیور کې راوتلي خلک هغه سینه پورې داسې په دې فلم کې ځای نشته دی ایون میوټ سین هم نشته دی چې هغې کې دا وي چې دا د اتر دپاره نه هغه ایکټر دومره زبردسته کار کړی دی او څونه چې زما معلومات دی چې دی باندې څو میاشتې د ایکټر کار کړی دی ایون د داسې ابنارمل خلکو سره هغه لاړ و ناست و چیرې دی څنګه بیهیو کوي دی خبرې څنګه کوي د دې باډي لینګویج څنګه دی او دی خاندي. نو که تاسو د اتر خندا په دې جوکر مووي کې وګورئ که نه هغه خندا هم ډېره ابنارمل ډېره یونیک غوندې ده کنه او بیا د هغه که تاسو هغه سین که تاسو ته یاد دی چې هغه دی خو میوټ کله چې هغه انټرویو دپاره روان وي صحیح د سیډیانو کې راکوزیږي او تاسو هغه ټول هغه ډانس وګورئ. بیسیکلی دا فلم ښیي چې څنګه لکه جوکر چې دی د همیشه موږ دا ښیو چې خلک خندئ صحیح ده خو دې کې جوکر څنګه نیګیټیو ته ځینې مسیب زموږ سوسایټي زموږ خلک چې موږ کم یو هغه موږ څنګه د یو خندونکي انسان نه یو کس نیګیټیو طرف ته بوځو هغه څنګه موږ نیګیټیو کو دونه نیګیټیو چې هغه بیا خلک وجني هغه کس چې هغه خلک خندي اتر هغه بیا خلک وجني. نو بیا که په دې کې موږ مخکې لاړ شو نو هغه د لایف سټوري چې کومه ده لکه څنګه چې د هغه مور هغې کې کریکټر دی چې هغه ته بیا یو ټایم کې مور ورته وایي چې مور یې 10 کاله په کم کور کې کار کړي او غواړي چې د خپل هغه مالک نه څه هیلپ وغواړي. بیا هغه دې دا فکر کوي چې زه د زوی یم خو بیا چې کله هغه ته هغه د مور خط او هغه ولولي هغه ټایم کې مور په هاسپټل کې نو ته دا پته ولګي چې اوکې زما د مور بل افیر او هغه بوای فرینډ چې دی وهلي په وړوکوالي کې نو د چې کوم د ابنارملټي ده د هغه وجې نه نو دې دومره ځپلې شوي د هغې نه مخکې هغه سره فرینډ چې دی هغه ورسره دی چې هغه ماشومان چې دنه هغه د ایډورټایزمنټ هغه بورډ یوس یو دی په هغه بورډ باندې وی وهي ویټه کوي د هغې نه پس چې دله بوس چې کوم دی هغه ورته تعالی د څه شي پیسې ورکړم ته ورشه هغه کم چې زما د ایډورټایزمنټ هغه بورډ دی هغه راوړه بیا به زاله پیسې کوم نو هغه هلته نه مات شي. بیا هغې نه پس دا سټوري هغه خپل فرینډ ته وکړي او هغه فرینډ وله پسټل ورکړي چېرته د ځان حفاظت وکړه. بیا په هاسپټل کې چې هغه ماشومانو دپاره پرفارم کوي لګوي هغه نه هغه پسټل وغورځېږي بیا هغه ته هغه بوس وي چې دا دی ورته چې دا هسې یو پراپ و. نو بیسیکلی کوم چې اتر کوم کریکټر دی په دې کې هغه سره فرینډ هم دا دوکه وکړی شي چې هغه ته وایي چې یاره ته پسټل والا د ځان د حفاظت لپاره خو کله چې هغه گیر شي هغه هاسپټل کې نو بیا هغه چې بوس وي دا پراپ دی بوس ورته وایي چې نه ستا فرینډ ماته ویلي چې څو ورځې مخکې تا د هغه نه دا پسټل اغوستی دی. نو اتر چې دی هغه د دوستۍ نه هغه اعتبار ختم شي. بل دا فلم شروع سین که تاسو وګورئ کوم ځای کې چې هغه شرټ ویستی دی او هغه لګیا دی خپل کور کې خپل ځان سره څه میوټ سینز دي د هغه
نو که تاسو ګورئ هغه ټایم کې ټي وي لګېدل دی او په ټي وي چې کومې خبرې اترې روانې نو هغه اتر په ذهن کې دا دی چې کله هم یو غریب سړی غریبان چې کوم وي که هغې مړ شي که سره سم وشي څوک یې تپوس نه کوي دا خبره هغه په اینډ کې په هغه شو کې هم کړې ده خو کله چې یو مالداره سړی چې دی هغه بیمار هم شي نو ټول خلک د هغه دپاره روسي دعاګانو دپاره نو مطلب دا دی چې په دې ملک یا په دې سوسایټي کې د غریب سړي اډو څه اهمیت نشته دی او دا خبره ده چې هغه په خپله کور کې چې هغه څنګه بیا مور ورته چې ته لیټر باکس ګوره هغه چې همیشه ځي نه مور ورته لیټر راغلی هغه ورته چې نن هغه ورته چې راته یو لیټر چې کوم دی هغه ولیکه هغه مالک ته چې ما ورسره 10 کال کار کړی دی بیا چې دا فلم مخکې ځي او موږ مخکې ځو جوکر فلم کې نو د اتر دا کریکټر موږ ګورو چې د لاس نه څنګه قتل کیږي اول ځل صحیح ده په ټرین کې ځکه چې هغه ته بیماری دا وي چې هغه کله ډېر سټرس شي ډېر خفه شي نو هغه بیا ډېر تیز خاندي یو بل ډېر ښایسته سین دی ورکوټ شن په بس کې چې هغه کله ناست وي نو یو ماشوم یې هغه د خندولو کوشش کوي که نه نو هغه مور یې هغه ته وایي چې زما دا ماشوم مه ډسټرب کوه نو هغه ورته چې زه خو لکه دې دغه نه ورته چې ضرورت نشته دی ته نو هغې هغلته کوم چې کله هغه خفه یي الریډي هغه چې کوم خپل سایکیټریسټ ته تللی وي هغه ورته ویلي چې یاره زما او ستاسو دا اخري سیشن دی ځکه چې زموږ دپاره چې کومې پیسې ګورمنټ درکړي هغه بس ختم دی نو ته زما او ستا لاست سیشن دی نو هغه خفګان هم دی بیا په بس کې چې د باندې خندا راشي خو خیر هغه ټایم د سره کارډ وي هغه دی اخیسته مخکې کې هغې باندې لیکلي چې دا ماته بیماري ده چې زه کله ډېر سټرس راوشم نو زه خاندم خو کله چې هغه ټرین کې وي او هغه 3 کسان چې هلته په ټرین کې وي او دی الریډي ډېر سټرس دي نو هغه چې څنګه خندا شروع کړي نو هغه اتر دې ته پرې نه دي چې هغه هغې ته ایکسپلین کړي چې دا زما بیماري ده هغه وخت یو هغه سره پسټل یو هغه نه قتل چې دی هغه وشي او بیا فلم کې مخکې چې موږ ګورو نو دا دوه قسمه خلک یو هغه خلک چې هغه وایي جوکر خلاف وي او ځینې خلک دپاره جوکر چې هغه یو هیرو جوړ شي صحیح ده نو په خپله د اتر چې کوم کریکټر دی هغه هم ایز ا جوکر ریجیکټډ وي او هم دغه خپل نارمل چې کوم دغه فیس بیا هغه ډېر خفه لکه هغه دومره مات شوي د دې سوسایټۍ نه د دې ټولې خبرې چې هغه د فرینډ او بیا داسې شي چې هغه یو ځای ته لاړ شي د پرفارمنس دپاره ایز ا پرفارمر په سټیج باندې چې لاړ شي نو هغه دونه نروس شي چې هغه نروس وجې نه هغه بیا خندا هغه باندې راشي او هغه پرفارمنس دی ختم شي بیا دغه چې کوم آیډیل وي هغه چې همیشه د هغه شوز ګوري هغه د باندې تنقید وکړي صحیح ده د په پرفارمنس باندې ایز ان کامیډین هغه چې هغه ګوري نو هغه نورم هر شي چې په کلونو یو کس د هغه منټور دی هغه ګوري د هغه آیډیل دی او هغه د باره کې داسې وایي بیا چې کله هغه د مور باره کې چې هغه ته لیټر پته لګي خپله مور مړه کړي بیا هغه چې انټرویو ته ځي نو په هغه ورځ باندې د هغه ملګری چې دی هغه هم راشي د کور ته او هغه د دا خبرې کوي چې دا ډېر غلط وشو چې ستا مور مړه شو ده خو هغه ټایم هغه خپل مازغه د لاسه ورکړي او تاسو بیا وګورئ چې هغې کې که ته مې کتلې نو ویې ګورئ ما کتلې ده نو ځکه زه وایم نو بیا هغه څنګه خپل دوست چې دی هغه ووژني او بیا څنګه هغه لاړ شي او بیا هغه دوست چې وژني که هغه ځای کې تاسو وګورئ او مور چې وژني که نه نو هغه ټایم کې اتر چې دی هغه ته افسوس یا دغه نه خو کله چې ټرین کې هغه کله فایر کوي که نه تاسو وګورئ نو هغه فرست ټایم دی هغه چې هغه څوک وژني هغې نه پس هغه له بیا د خلکو وژل چې دی ډېره عامه خبره شي په اسانۍ سره هغه د خلکو ژوندلي او اینډ کې تاسو کتو نو بیسیکلی ما خیال دا دی چې ما دا فلم وکتو چې دونه ټینټ ما خیال هغه دی چې لکه یو کس چې خلک خندوي نو هغه دومره مه تنګوي چې هغه د پازیټیو نه نیګیټیو ته راشي دویم د دې فلم دا دغه دی چې موږ له پکار دی چې یو کس دومره تنګ نه کړو چې هغه د جوکر نه ویلن شي او اتر دومره ښایسته نو ډاوټ چې دی کې د سکرپټ هم کار دی نو ډاوټ چې دی کې ټیټ چې کوم هغې ډایرکشن دی هغه هم ښه دی په خپله اتر چې کوم ایکټینګ کړی دی هغه به تاسو بالکل داسې ښایي دا بالکل ریل دی که نه نو دا فلم ډېر مزیدار دی وګورئ نو زما خو دا دغه چې انټرټینمنټ سره سره یو کوالټي فلم دی مزدار فلم دی او زده کړه هم دا کېږي چې ښه خلک اسیم سوسایټي ډېر ریسپانسبیلیټیز دی یو ریسپانسبیلیټي دا ده چې د یو کس
په ښه کولو کې یا بد کولو کې د سوسایټي ډېر زیات لوی کردار دی. نو موږ او هغه سوسایټي جوړېږي زموږ او ستاسو نه. نو موږ له پکار دی چې خپلو خبرو کې خپل اکشنز کې څومره پوزیټیویټي خوره کو نه به ډېره زیاته ښي. سو ویکینډ دی نو که جوکر مووي تاسو نه کتلې هغه وګورئ. ما وی دته چې 1966 کې اول فلم دا ما خدا صرف کتلې د نور فلمونه مې نه کړل. خدا زموږ دوستان وایي چې دا 1966 کې اول جوکر فلم راغو. دا پوره یو سیریز دی چې هغه فلمونه کتلې وي کنه په دې کې ځینې جوکر د دې نه زیات خونخوارو کنه. خو د دې جوکر چې په 2019 کې راغلی ایټ ا ټایم به تا په ده سره سیمپتي وي او ایټ ا ټایم به تا ته دې ویلنه مښکاري. ډېر ښکلې مووي ده تاسو وګورئ. دا اوس زه غواړم لیدونکو چې زه هغه میسیجز طرف ته راشم کوم میسیجز چې تاسو موږ ته رالیږلي دي واتساپ باندې صحیح ده. نو کوشش کوم چې هغه زه له تاسو سره شیر کړم. اوکې د ټول نه اول ما سره چې کوم میسیج دی دا د چا دی ښه دا دی جی پلیز نجیبه زه مهک یم خپل نمبر راته سینډ کا. نو زما چې کوم نمبر دی اخو به ډېره ګرانه شي مهک او دا چې کوم نمبر تاسو په سکرین باندې واتساپ ښکاري دا د پخیر پښتونخوا نمبر دی او دې باندې چې تاسو میسیج را لګئ نو هغه ډایرکټ زما پورې را رسیږي. بیا هغې نه پس بل میسیج دی هیلو بگ فین آپی فرام اټک. ډېره زیاته مننه زما د پروګرام حصه خو دا وخت په دې ټایم باندې ته شوې ځکه چې په واتساپ کې تا ماته میسیج کړی و هغه ما پروګرام کې شامل کړو نو ته الریډي د پخیر پښتونخوا حصه شوې. ښه پروګرام کې خو ګوره موږ داسې خلک راولو چې هغوی څه اچیومنټ یې څه کار یې کړي وي څه داسې ژوند دی وي چې هغه د لیدونکو دپاره یو انسپریشن وګرځي خلک ترې نه څه زده کړي یا انټرټینینګ چې انټرټینینګ هم وي که نه ځینې ټیک ټاکرز هم موږ راغواړو نو که ته داسې تا ته ښکاري چې یاره ته ډېر انټرټینینګ یې نو وائی ناٹ ته میسیج کې موږ ته خپل پورا ډیټیلز راولېږه. السلام علیکم آپ بہت پیاری ہیں میں آپ کے شو میں کال کروں گی لیکن میری کال نہیں مل رہی نجیبہ پی. آپ کو کس نے کہا کہ میرے شو میں کال ملتی ہے مطلب بتائیں ذرا حد ہو گئی. زما پروګرام ته تاسو واتساپ باندې میسیج کولی شئ. کال فیسیلیټیز فی الحال نشته دی. تاسو ایمیل کولی شئ زموږ کانټیکټ هم پښتو1.tv باندې ایمیل کولی شئ. زموږ واتساپ نمبر چې دی هغې باندې تاسو موږ ته واتساپ کولی شئ. کال فی الحال نشته دی نو ځکه ستاسو کال نه میلاویږي. اوکې بل میسیج دی په واتساپ باندې موږ ته راغلی دی. السلام علیکم زما نوم ضیاءالدین دی او زه د بشام یم. هم پښتو1 پروګرام مونږ ګورو خو نجیبې ته دی خبر کوم چې تاسو جهانګیر خان راولې پروګرام ته نو ډېر به ښه وي او د فلم سین هم اوکې پلیز. مخکې بیا یو بل میسیج کړی دی. هائی نجیب حافظ تاسو پروګرام بډیز ود نجیبه ولې نه راځي. ضیاءالدین خان فرام بشام. ښه ضیاءالدین صاحب ډېره زیاته مننه چې تاسو واتساپ کې موږ ته میسیج وکړو. جهانګیر خان خو موږ اختر پروګرام کې دا اوس لا خو 2 میاشتې هم نه کېږي چې راغلی او هغې سره موږ د فلم سین خو نه و کړی خو د ډرامې یو سین هم کړی که ستاسو یاد نو هر څیز چې بیا ریپیټ کېږي هم خوند نه کوي. خو بالکل ستاسو فرمایش ته یو داسې پروګرام پکار دی جهانګیر خان صاحب راشي او هغه نه موږ ټوټل انټرویو والو د هغې څنګه ژوند شروع کړی وړکوالی اخوا دېخوا چې څونه معلومات د هغې پرسنل لایف باره کې موږ تاسو درکولی شو داسې یو انټرویو پکار ده. صحیح ده. تھینک یو سو مچ. د بشام نه بشام ډېر ښایسته ځای دی ډېر مزیدار ځای دی او ضیاءالدین غوندې ښایسته خلک پکې اوسېږي نو بیا خو ډېره ښه دی. ډېره زیاته مننه. دا اوس یو تصویر دی یو ماشومې چا رالیږلی دی خزامه خان. واو خزامه خان څومره ښایسته نوم دی او ښایسته ماشومه ماشاءالله. ښه سلام نجیب حافظ څنګه یې. زه فیصل زمان د نوشهره نه د سویټ تابین زمان دا پک په خپل سکرین باندې شو کې او سلامونه ورته کوئ. مننه. اوکې نوم سو تابین تصویره موږ وښولو خانه صحیح ده او سلامونه هم ورته موږ کوو فیصل زمانه چې ته پکې خوشحاله یې ته خوشحاله یې موږ خوشحاله یو. صحیح ده. ډېره زیاته مننه د هغه ټولو دوستانو نه چې هغوی د واتساپ د لارې زموږ په دې پروګرام کې برخه واخیسته. د ټولو ډېره زیاته مننه کوم. تاسو هم کولی شئ چې زموږ پروګرام کې برخه والی او ستاسو موجودګي او ستاسو واتساپ میسیجز یا ایمیلز زموږ پروګرام نور هم ښایسته کوي. نو لیدونکو دا خو زموږ نننی پروګرام خو بله خبره دا ده چې انشاءالله د ګل د دوشنبې په ورځ بیا تاسو سره ملګري یو نو موږ خپل دعاګانو کې یاد ساتي. ویکینډ داسې تېر کړئ چې خوند هم ترې نه والی او جوکر مووي وګورئ خاني ما دونه غټ لیکچر تاسو له درکو. نو په لوی الله مو سپارم ښه وخت ولرئ. Stay positive, stay happy. د الله پامان.